الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو په پرونی درس کې وضاحت وشو چې د ملحدینو د اعتراضاتو اقسام او انواع دا په څو قسمه مولوی صاحبانو 15 قسمه اعتراضات کیږي. دې ته تاسو توجه کوئ، دا بیات ساتئ. اول قسم اعتراضات چې هغه د شریعت نه د ناواقفتیا په وجه باندې وکیدل، شریعت نه خبر نه، د شریعت داوا نه پیژني او په شریعت باندې اعتراضات کوي، نو دا د دې په جواب تاسو د شریعت د فهم نه ورته جوابات ورکوي. مولوی صاحبانو دویم قسم اعتراضات چې درآمد شوده اعتراضاتو د مستشرقینو نه دا پټ کړي وي او دوی اعتراضات کوي، نو تاسو استشراق وضاحت وشو د مستشرقینو ذمہواریانو مقاصد ټارګټ او هدف د مستشرقینو څه دی، د مستشرقینو طریقې کار دام درته بیان شوی دی ټول مخکینی درسونو کې. بیا دریم قسم اعتراضات چې د جدید ساينس د فلسفې نه دا پیدا شوی. څلورم قسم اعتراضات چې د ذاتیاتو نه پیدا کیږي، نو د ذاتیاتو ذمہوار مذهب نه دی مولوی صاحبانو. پنځم قسم اعتراضات دا مذهبي ملحدین چې د خپل مذهب پټ ساتلی مولوی صاحبانو. دا غټه غټه خبرې په کې یاد ساتئ. مثلا روافض وی، عیسایان وی، یهودیان وی، قادیانیان وی، دوی خپل مذهب پټ ساتلی او څه کوي په اسلام اعتراضات کوي. نن به موږ وضاحت کوو چې د الحاد په باره کې د مذهبي طبقې ذمہوارۍ نه څه دي. مولوی صاحبانو کله نه چې فتنه را پیدا شوې ده همیشه څه کړې ده، د دې مذهبي طبقې علما کرامو د دې مخنیوي کړی، د دې مقابله کړی ده. که هغه په هر شکل کې راځي، که هغه د جنگ میدان ته راوځي او که د دلایلو میدان ته راوځي، مقابله چا کړی ده؟ همدې علما کرامو کړی ده. نن نشل 21 کاله مخکې د افغانستان په سرزمین باندې دوی جنگ ته اعلان وکړو چې را میدان ته شي. الحمدلله هلته ورته عالم ولاړو، طالب ورته ولاړو، د دنیا ټولو دنیا سپر پاور سره د ایټم بم سره د بي 52 تیارو سره د ټکنالوژي هلته حاضرو. مولوی صاحبانو خو هغه فتنه چا ختمه کړله؟ هغه مولا الحمدلله طالب ولاړو، هغه ټولو له د جنگ په میدان کې شکست ورکو، په تیښته وتښتېدل. دغه شان ته کې دغه شان اوس د نظریې خلاف دي، اوس دوی نظریې راوړي دي زمونږ په معاشره کې، دوی خپل نظریې خوري، د الحاد دا نظریې خوري، مولوی صاحبانو د استشراق دا نظریې خوري. د دې مقابله اوس کوي علما کرام کوي. دا زمونږ ذمہواري نه دي چې مذهبي طبقه په دې کې خپل دغه ادا کوي. نو اوله ذمہواري چې دا مولوی صاحبان دې نه شروع کا سبب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاد د مذهبي طبقې ذمہواري، یعنی په مسلم معاشره کې چې الحاد خوريږي، د دې الحاد په خورېدو سره د مذهبي طبقې څخه ذمہواري ده چې خپل کردار پکې ادا کړو. اوله ذمہواري په خپل ځان کې جدید علمي استعداد پیدا کول او د سلف او صالحینو د کتابونو مطالعه کول. بعض وخت د شریعت مقدمه کې انسان نه کمی وشي، څنګه چې پیش کول پکار او هغه شان یې پیش نکړي شي چې کله انسان د اسلام د کتابونو نه خبر نه وي، نو د شریعت حکمتونو د انسان نه پټ پاتې شي. زبانو اوله ذمہواری دا چې موږ د خپل جدید علمي استعداد ځان کې پیدا کو په جدید انداز باندې. دا د علم الکلام خالد رحمانی صاحب، سیف الله رحمانی صاحب په پیژنې مشهور شخصیت دی. هغه خپل اسان علم الکلام کې 15 ادوار لیکل کړي د علم الکلام. پنځم د 14 د باندې به ورځ د لبه پیریډ اخلم پوره شي. اول صدۍ نه واله تر اوسه پورې دي 15 ادوار تیر شوي. سو د 12مې صدۍ نه د 14مې صدۍ نه چې کوم دا 5م نمبر ادوار د ډېر خطرناک دي. نو د دې اصطلاحات دا د نظام خبرو تاسو جدید اصطلاحات الګا سیکولرزم څه شه ده، کمونیزم څه شه ده، لیبرالزم څه شه ده، د ساينس په کوم اصول باندې بحث کوي. وایي کنه مولوی صاحبانو قوانین د فطرت دا وضاحت کې بار دا خبره مې دی. وایي اساس او قوانین د فطرت وایي دا سلور دي، زمان دی، مکان دی، دا شانته کې ماده ده او بل چې ماده شو بلم دی، سلور سيزونه دي چې دا چې دا د فطرت قانون دی، دا خود به خود کار کوي. څنګه خود به خود داسې کوي؟ نو موږ به سوي موږ به مولوی صاحبانو د جدید علمي استعداد به موږ ځان کې پیدا کوو. دویمه ذمہواري دا ده هغه دا خبره پکار ده چې د سلف صالحینو موږ کتابونو سو کو مطالعه وکړو. مولوی صاحبانو موږ خپل تاریخ نه ځان خبر کو. ور دې په تاریخ اعتراض کوي کنه مولوی صاحبانو چې موږ خپل تاریخ نو خبرې ګور. تاریخ ابن کثیر، تاریخ طبری داسې مشهور زمونږ نور تاریخونه ته ابن هشام دغه شانته کې ما سره شته عربی کې شته
ابن سعد دا ټول جدي دي کې د تاریخي اقوال ذکر شوي دي. موږ څه وکړو د خپل تاریخ نه ځان خبر وو چې کله اعتراض کوي چې موږ خبر یو. دلته ګوره وضاحت هم وشو چې موږ له پکار دي چې د شریعت په مقدمه کې ګوره موږ نه څه کمې نه وي پاتې شوی. کمې پاتې وي هغه چېرته اعتراض وکړي تا ته پته نه وي نو بیا به څه کېږي، بیا به نقصان جوړوي. درېیمه ذمهواري هغه دا ده د جدید مغربي افکار څه دي. د مغربي فلسفې نه په قدر د ضرورت ځان خبرول پکار دي. د یورپ نه چې کوم افکار اوچت شوي د هغې نه ځان خبرول ضروري دي چې د دې څه تاریخ دی، ماډرنیزم دی، پوسټ ماډرنیزم دی، مارکسیزم دی، دا څومره چې فلسفې دي دوی په دنیا کې الحاد خور کړی دی. د دې فلسفو نه ځان خبرول ضروري دي. مناسبل ماډرنیزم فلسفه کله پیدا شوې ده؟ 17 صدۍ هغه وایي تاسو مې کنه. او د پوسټ ماډرنیزم فلسفه ده 20 صدۍ 2000 نه وروسته 2000 نه وروسته چې کوم. او مارکسیزم دا د مارکسیزم نظری مشر څوک دی؟ کارلس مارکس. دا بس کارل مارکس 1818 کې دا پیدا شوی. درېیمه ذمهواري چې مذهبي طبقه چې مذهبي طبقه د عیانه سوچ او فکر سره ځان مزین او ښایسته کړي. موږ نه چې څوک د اسلام په باره کې سوال وکړي نو هغه موږ خپل حریف ګڼو. داسې نه دي کول پکار بلکې په ځان کې د عیانه سوچ او فکر پیدا کول پکار دي. که څوک اسلام په باره کې هر څومره د بې ادبۍ سره سوال وکړي موږ ته پکار دی چې صبر سره ورته جواب ورکړو. ځکه دې مغربي فلسفې د خلکو ذهنونه خراب کړي دي. موږ ته د دې انسان سره خیرخواهي کول پکار دي. دا به موږ ګڼو چې دا روحاني بیمار دی. موږ به خپل رویه نرمه ساتو. که زموږ جواب مضبوط نه وي بیا به دا نرمه رویه په هغه ضرور اثر کوي. مولوي صاحبانو دې وخت کې به ډېر تاسو احتیاط کوئ. موږ دوی د عیانه سوچ سره به کار په دې کوو که نه هغه سم جنت هم نه مني، الله هم نه مني، هېڅ هم نه مني. هغه دا تاسو ځان نه ایجاد کړي. ملیانو خپل کار کوي چې ته ورته کافر شو وایي زمانه زه به نه منم کافر د څه خبرې نه. موږ به سوچ موږ دا بیمار دی. دا کله چې یو بیمار او هسپتال ته ویځو دا ګوره بعضې وخت دا بیماران چې کله په نشه کې وي یا دغه کې وي غوڅه کې دا ډاکټر له کنزل هم کوي. خو ډاکټر دا نه کوي چې یو څپېړې وي یا ول مرګ انجکشن وي نه. ته پته یا دا بیمار دی معذوره دی او ورسره څه کوي ډېره د نرمۍ معامله کوي. ته مثال ستا د طبیب دی د ډاکټر دی دا بیمار دی ته به د سره ډېره د نرمۍ معامله کوي. د فتوو په ځای به ته څه کوې د اصلاح به کوې. دا نه چې بس غرب او غروب دی به جوړ کړی چې کافر او کافر او کافر. دې ځای کې به تاسو څه کوئ؟ دې ځای کې به ډېر احتیاط کوئ. مولوي صاحبانو څلورمه ذمهواري په فروعي مسایلو کې به ځان نه مصروفوئ. ټول طاقت او بردالجهاد باندې صرف کوئ. کوشش پکار دی چې حد الامکان په فروعي مسایلو کې مناظرې کمې شي او ټوله توجه د ملحدینو طرف پکار دی. مولوي صاحبانو دې وخت کې د وخت ضرورت هم دی خو مجبوري د ادا کې هم تاسو نه پرېږدي. که فروعي مسلو ته توجه نه ورکړي هم باطل به بیا راپاسېږي. بیا به تا ته ستا په جنازو کې به تا ته وایي چې ستا جنازه نه کېږي ستا مونځ نه کېږي. نو دې نه به ځان خبرو. دا به هم کو دا میدان به هم موږ څه نه کوو خالي به نه پرېږدو. خو توجه به ټوله اخوا په دي که یو سړی رفع الدین کوي او که نه کوي دا مسلمان دی. که یو سړی امین بالجهر وایي او که نه مسلمان دی. خو که یو سړی خدای نه مني دا مسلمان پاتې شي نه. بل ستاسو زمونږ کالجونو یونیورسټیانو کې چې زمونږ څومره هلکان دي دا ټول د دې فلسفې نه متاثره دي. مولوي صاحبانو هغه خلک به دې بچ وي چې موږ وضاحت کړی چې د چا کور کې څه وي دیني تعلیم وي اسلامي سکولونو کې سبق وي هغه خلک دې بچ دي. نور که دا پرایویټ او دا ګران قیمتونو سکولونو والا چې دي مولوي صاحبانو دا خو دې په انتهایي کار خراب کړی. دا خو ما ته حل نه وایي. دی چې خپلو کې ملاو شي نو دوی به اسلام پسې څومره ملنډې وخت او پروپاګانډې ورسره کوي. نو موږ له څه پکار دي؟ موږ له په دې موضوع باندې کار کول پکار دي مولوي صاحبانو چې موږ خلک د جهنم نه بچ کړو. مولوي صاحبانو پنځمه ذمهواري د مذهبي طبقې د شریعت په حدود کې چې کوم اسانوالی دی هغه اختیار کول پکار دي. ځکه نبی اسلام فرمایي عن انس بن مالک رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یسروا ولا تعسروا وسکنوا ولا تنفروا رواه البخاری. انس رضی الله عنه نے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اسانی کوي سختی مه کوي خلقو ته تسلی ورکوي او نفرت مه خوروي. مولوي صاحبانو د شریعت په حدودو کې اسانتي پکار ده. لکه زما مرګره د مفتی تورمان صاحب د لطف الله شیخ زوم د زریاب کولمه کې مدرسه ده هغه دومره وخت موږ را ورسېدو مخکې به خلکو ته ویل چې ګیره پرې ده اوس ورته چې ګیره پورې خندا مه کوه. وای مخکې به خلکو ته ویل چې مونځ وکړه اوس ورته چې مونځ پورې خندا مه کوه. دا ټیک ټاک چې جوړی اموز پسې خنداګانې تاسو کتلې که نه دي دا د مسلمان بچی دی که نه معاشره کوم طرف ته راله. ګوره ته سوچ وکړه یو وخت کې به څنګه دغه خلکو له به دې ویلې سریان به دې وایي چې هلکه څه وکړه هلکه دا ګیره پرېږده. بعضې وخت به سختي هم خلکو علما کرام به کوله. اوس به ورته وایي چې بچی خیر د ګیرې پورې خندا مه کوه دغه پکې ABC پکې مه جوړوه.
موږ پسې خندا مه کوو که مونږ نه کوو دومره وخته موږ راغلو موږ له څه پکار دي په دې وخت کې د شریعت په حدودو کې چې کوم اسانوالی وي دا نه چې د شریعت حدود ولله موږ مات کړو لکه د مفتي صاحب خبره نومیناله مغوا وایي چېرې زه دوی سره ځم چې ټپې مپې نو ټپې اوس دوی سره په دې کې ورتلل او ټپې ویل نو داسې بیا نه ده پکار چې اوس د هغوی دپاره موږ لاړ شو موږ هغوی سره اوس چرسیانو سره کینو چرس شروع کړو نه موږ به ځو موږ به هلته خپل څه کوو موږ به خپل هلته د شریعت په حدودو کې هغوی له اسانتیاوې برابروو که سختیانو کوو نو سختیانو سره مسله نور هم خرابېږي شپږمه ذمهواري د مذهبي طبقې د کافر او ملحد د فتوی په ځای دوی سره په نرم انداز سره بحث کوي وجادلهم بالتي هي احسن سورة النحل آیت نمبر 125 او د دوی سره په ښه طریقې بحث کوه اومه ذمهواري د مذهبي طبقې په سکولونو او کالجونو کې د مذهبي علماو پیدا کول ضروري دي او د سکول او کالجونو طالب علمان دي هم د خپلو علماو سره رابطه شروع کړي مستقل منصوبندي شروع کول پکار ده د سکول او کالج په طالب علمانو باندې ملحدین محنت کوي د دې دپاره په علما کرامو کې بیداري پکار ده او په دې ادارو کې خپل موجودوالی ثابت کول پکار ده دا د اظهار الحق اظهار صاحب قول دی چې ما ته ویل چېره دا ګیپ ختمول پکار دي د مولا او د کالج او د مدرسې په منځ کې ډېر اوږد ګیپ دی دا بله ختمېږي هغوی هلته نه راځي موږ هلته نه ورځو هغوی دلته نه راځي هم مسلمان دی زه مسلمان یم د عقیدې او نظري اصلاح زه کومه لیکن د هغې ځوانانو د عقیدې اصلاح ورته هغه خلک کوي مستشرقین ورته کوي بیا چې دوی هلته تعلیمونو ته لاړ شي هلته نو دوی چې داسې تعلیمونه وکړي هلته نه متاثره دوی چېرته دا دوی چې ایم بی بی ایس ډاکټر هم شي خو دوی چېرته کال کې مدرسه یو کال یې مدرسه کې نه تېر کړی نو عقیده خو چېرته د انګرېز نه نه زده کېږي چې هغه والا بخاري پړاو کړي دا وایي زما بخاري ویلی دی موږ تاسو نه په حدیثو ښه پوهېږو دا پروفیسران زموږ دا او دا تېر شوي هم دي داسې حیات آباد ته یو جومات تشکیل شوی امیر صاحب ته دې هدایت کړی چې هلته خو ټول پروفیسران او ډاکټران دي ګوره او دا پروفیسران چې دي که نه دا په ترجمه داسې پوهېږي چې د ملا نه ښه پوهېږي او نو دوی ته ویلي مو چې امیر صاحب ته ویلي مو چې بیان میان کوي ګوره آیات مایات ونه ویل اسې نه چې آیات ووایي د آیات د خولې نه وځي او یا هغه تفسیر شروع کړي ورته او همدقه شان شوی وه بس امیر صاحب به پاڅېدلی بیان ته به پاڅېدلی بس یو آیات به ویلی هغه به بس دا یو ډاکټر پروفیسر پکې ناست بس ورته را پاڅېدلی د آیات تفسیر یې ونه شروع کړی ورونه بس د امیر صاحب نه خبره واغسته بس امیر صاحب ولاړو بس د تقریر شروع کړو نو دا پروفیسرانو دا ډاکټران تاسو نه بیا ښه په دې شی نه پوهېږي خو دوی زده کړي بیا د چا نه ګوره دوی زده کړي دا خلک نه دي نه دوی د قرآن د فهم او د سلفو صالحینو د کتابونو نه خبر لکه همدا مودودي صاحب چې د کتابونو تشریح د خپل ځان نه کوي ځکه چېرته په مدرسه کې سبق ویلی او ده به داسې تشریحات کولې ده په حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه باندې به اعتراضات کولې ده په صحابه کرامو به دوی به اعتراضات کړي وو هېڅکله به یې نه وکړي لکه دا خو موږ ته مفتي صاحب درس کې ویلي وو چې یو کس ویلو چېرې د صحابه کرامو ژوند مودودي کتابونه یې کتلي نو ډېر زیات وایي چېرې صحابه کرام خو داسې خلک وو صحابه کرامو خو به دا کول صحابه کرامو خو به دا کول نو ورته وایي چې تاسو ته څه ګورئ نو ټول د مودودي کتابونه کتل نو بیا ورته حیات صحابه ورکړی وایي اوس وګوره د حیات صحابه یو دوه درې میاشتې مطالعه کړه څو جلده دی حیات صحابه 3 جلده دی دا موږ نه یې کتلی ما کتلی دی ټول مې نه یې کتلی تاسو هم نه یې کتلی موږ سره وخت نشته مصروف هغه لګي وه په خوبونو باندې ځان مړ کړ ولې صاحبانو داسې ده که نه ده وګورئ کار وکړئ دا مطالعه کوئ دومره همې خبرې پکې دومره ښایسته واقعات دي پکې وایي 3 میاشتې پس دا کس راغی وایي هغه تپوس ته وکړو چې د علم ته تپوس وکړو چې صحابه کرام څنګه خلک دي خو زموږ د سر تاجونه دي ګوره د کتاب نه اثر اخلي دا مودودي مسلمان دی مودودي کافر خو نه دی مسلمان دی خو د کتاب نه څه تاثر خورېږي په صحابه به اعتراض کېږي اټیک به کېږي مطلب مې د خبرې دا دی چې د سکولونو کالجونو کې چې ستاسو غونډه کې علما موجود وي تا نه به څوک عقیده به یې خرابه شي نه هېڅکله دا خپل موجودوالی نو موږ له څه پکار دي ګوره موږ له هم دا هم ضروري ده مولوي صاحبانو نن سبا وخت کې انګریزي زده کول هم موږ دپاره څه ناڅه پکار ده مولوي صاحب چې د ده په اصطلاح کې موږ همدله جواب ورکړو دا به ډېره موږ له فایده راکړي الحمدلله په عربي باندې موږ له اوبو رسل دی او دا انګریزي سره چې څه راځه زموږ واسطه وي او کالجونو یونیورسټیانو کې عصري علومو کې هم موږ له خپله برخه پکار د مولوي صاحبانو دا ضروري ده نو دا اومه ذمهواري وه اتمه ذمهواري د مذهبي طبقې د دیني مدارسو فضلای کرام د دې فکرونو نه خبر کول پکار دي او دې ته تیارول پکار دي او خصوصا مناظرینو حضرات ته پکار ده چې دې موضوع توجه وکړي مولوي صاحبانو د دیني مدارسو فضلای کرامو سره خو دونه وخت نشته دی زموږ تخصصات کېږي او
دا پیریډ پکې ورته نه اغوستل کېږي. حالانکه ټول نه خطرناکه فتنه دغه ده د ده دپاره چې تخصص که نور څه نه وي لاندې درجو کې نه وي وړې دورې غټې پورې ځه وخت نشته دی چې پکې دې له پیریډ وخت ورکړی شي. نو تخصصاتو کې دا ضروري ده، دا به انتهایي ضروري دی چې که نور که څوک پې کار کوي او که پې نه کوي کار خو چې وښووي که نه لکه دا ضروري ده چې په دې باندې موږ څه وکړو هر یو تخصصاتو کې دله وخت ورکول پکار دي. او مناظرینو حضراتو له خو پکار ده ځکه چې د خلکو توجه ټوله چاته وي مسله چې راشي همدا تاسو ته توجه وي که نه نو ته چې په دې مسله باندې د اوبو رسېږي نو بیا به صحیح چې څنګه نورو له جواب ورکولی شي دې خلکو له به جواب ورکول هم تاته څه وي اسان به وي. نهمه ذمهواري د مذهبي طبقې معاشره کې خپل موجودوالی پیدا کول پکار دی چې انسان دومره معاشره کې خدمت وکړي چې معاشره د دې خبره ومني. مولوي صاحبانو دا خبره ډېره ضروري ده. معاشره کې به موږ خپل یو دغه خپل اثر رسوخ پیدا کول پکار دي ځکه چې معاشره کې نن سبا وخت کې هغه متل دی د غریب مولا په بانک باندې څوک روژه نه ماتوي. نو چې ستا په معاشره کې یو دغه نه وي قدر دې نه وي نو هغه خلک بیا څوک ستا خبره نه مني. مولوي صاحبانو چې ته ورته بیا ډېر ووایې که نه هغوی بیا ما خلکو نه متاثر ما مستشرقینو نه متاثر خو که چېرته هغه ستا کردار ته ګوري ستا اخلاقو ته ګوري ستا ژوند ته ګوري نو اټومیټکلی بیا چې ورته څه خبره کوې نو هغه بیا مني. لسمه ذمهواري د مذهبي طبقې د خپل معاش فکر هم پکار دی. عوام باندې ځان بوج کول نه دي پکار دې سره اثر ختمیږي. دا حقیقت خبره ده. د بل د کور لوګان په دې خوړل والله که ورته ته حق خبره وکړي دغه کې الله رب العزت دی زمونږ ټول علماء کرامو ته د خپل معاش داسې یو ترتیب برابر کړي چې چا ته خدای محتاج نه کړي. د دې لپاره زما خپل ذهن دی الله دې مالا اوس وسایل راکړي. زه اکیډمي کولاوم انشاءالله. ما اراده کړې خپله مدرسه کې چې زه انشاءالله اکیډمي جوړه کړم او اکیډمي کې زه 4-5 کسبونه دا علماء کرامو ته فري زده کړم. یو انګلیش لینګویج چې دا انګلیش لینګویج زده کړي چېرته چې ټیچینګ هم کوي انګلیش لینګویج کې هم پیسې شته دی. د موبایلو سافټویر کې داسې کار دی چې دا د خپل ملاتوب سره هم سړی کولی شي. موبایلو جوړولو درزیتوب شو ټیلري شو دا هم کولی شي. کمپوزنګ ټایپنګ ژبانو دا ټایپنګ دی کمپوزنګ دی زموږ ډېر ملګري د علما دي بس دا کسب دی خپل دیني خدمات هم کوي خپل بچو ته رزق هم ګټي. دا 4-5 یو دغه والا دا ټایټل چې جوړې دی سره خبره کړې ده. ما ورته ویل زم فی سبیل الله دا قوم ته به فی سبیل الله کوي صحیح ده مال به وخت راکې خو ما سره دونه وسایل په کار دي چې دې لپاره اوزار برابر کړم. ټیلر سره خبره کړې چې ټیلر ماشینونه کوي کنه چې یو څو کمپیوټر پرتی د موبایلو د جوړولو دا چې کوم ماشینونه اوزاري چې دا خو ماته چې تاسو زونه برابر شي ما سره زما اراده ده چې زم چې زه علماء کرام په خپل دروم د خپل کسب خاوندان کوم چې دا خډاډه به د دین خدمت کوي چې چا د محتاج نه چې امامتي شته او کنهشته زمونږ ټول توجه په امامتي باندې وي. امامتي ما ته ملاو شي نو زه به فرض مثال سنا صدقه نو امامتي هم خبره ده موږ په امامتي میدان هم نه پریدو او علماء کرام ډیر دي جماعتونه کم دي نو موږ بیا داسې آسان کسبونه زده کول پکار دي. ما چې هغه دغه والا سره خبره کوله د ټایټل والا سره نو هغه ویلې داغه د خپل خبره نور الله نو مې دې زما د کتاب ټایټل ما جوړ کړی داغه د خپل خبره کوم ښا وای ما سره علما نه سوې تاسو سره چې ما خبرې کولې په موبایل وستا خبرې اورېدلې ما ته چې تا هټر خسته د منصوبه ده چې داسې کامیاب شي نو ما ان شاء الله کته خدای پاک داسې کامیاب کړه نو به هر مدرسې سره به داسې یو اکیډمي د خپل جوړ شي یو غنټه پکې ته ورکول یو غنټه تاسو سره نشته سدونه هم مصروف نه ته مړ چې دومره وس ولا ټول په خوبونو ځان مړکو یو غنټه موږ نشو ورکول چې یو منګ یو داسې یو دغه زده کو چې لکه د ټیلري زده کې اکیډمي پکې شته دا د وخت ضرورت دی مولوي صاحبانو مخکې به خلکو ډېر په مینه د علماو قدر کو اوس د علما خلک بوج ګڼي پخوا د وظیفو سیستم او پخوا خلکو کې مینه او محبت اوس هغه شی ختم شوی مولوي صاحبانو اوس څوک د وظیفو مزیفو دا قصې قطارې ختم شوي دي نو اوس چې زمونږ هر یو مدرسې سره داسې خپل وي دا زما ذهن کې یو نقشه ده الله دې پوره کړي او دوی خپل علماء کرامو ته چې لکه تاسو یو غنټه پکې دی کې وخت ورکوي لکه ستا ټایپنګ سره کېږي دا په جدید دغه نن سبا په دې انلاین کې دونه پیسې ده په دې د انټرنیټ په دا کې کورسونو کې دونه پیسې ده پکې خپل کاروبار پکې کوي خپل علم هم کوي چاته و محتاج نه ده نو څه پکار دي په دې خپل نوې نسل کې علماء کرامو کې خپل بیداری پکار ده مولوي صاحبانو دا بیداری څنګه کېږي دا د یو کس کار نه دا بیداری په ټولو ته څه ده دا ضرور د مولوي صاحبانو نو دا یو څو ذمہوارۍ نه موږ ذکر کړلې دا لږ ذمہوارۍ نه ذکر کړلې چې د مذهبي طبقې په دې وخت کې دا ذمہواري ده دا ذمہوارۍ د نور هم
ډېرې کېدای شي خو موږ ته دا لس راغستې دي نو موږ له پکار دي مولوي صاحبانو چې موږ څه وکړو په دې باندې عمل وکړو او په خپله معاشره کې کار وکړو معاشره کې خپل ارزښت پیدا کړو خپل د ژوند هغه پیدا کړو معاشره کې څه وکړو موږ خدمت وکړو نو دا هو درس نه نشو د خیره نو څلورم سبب او دا وضاحت کوو چې نوې نسل به د الحاد نه څنګه بچ کوو دا نوې نسل خو بل طرف ته روان کړی زموږ نسل الحاد خو بل طرف ته روان کړی موږ به دا څنګه بچ کوو خو همدا واخر دعوانا الحمدلله